اوس به موږ بجلي ده هغو پې مزې وکړې هغو پې دغه وکړې زموږ بچي د ولږي هلاک شو. لاول اوړه د زرو نه په بره اوس په 3500 روپۍ هم چاته اوړه نه میلاویږي. خلکو ته ډېر زیات تکلیف دي، مشکلات دي. خلک په لیڼونو کې ولاړ وي، وهلی شي، وټکولی شي. هغه وخت کې تپوس وکړي چې کوم وخت دې وټون ته ودرېږي، هغه وخت کور له هم راشي موږ بیا زموږ ښه عزت کوي. لیکن چې کوم وخت موږ باندې تکلیف راشي نو یو تن دا نه وایي چې یاره د غریب ته تکلیف دی موږ دې تپوس وکړو. د دې وړو خو سنګینه مسله ده چې د دې خو د دې پاټکو ماټکو دغه ختم شي کنه. دا یو پاکستان دی، یو زموږ د دې یو خاورې بچي یو. بس د خپله بېوسي مې جړی، د خپل دغه مې جړی. داسې غریبانان دي پکې چې زموږ نه زیات غریبانان دي. دیاړي مار دي، دیاړي نه میلاویږي، دغه هر شی ګران دی. خاص کر د وړو موږ ته ډېر شدید مشکلات دي. دلته به وړه مخکې میلاوېدو په 1200 روپۍ، اوس هغه وړه په 3500 روپۍ میلاویږي. او د غریب د وس چار نه خبره وتی ده. منګه انجینیر امیر مقام صاحب ته خاص کور هغه ته درخواست کو، التجا وته کو چې د پنجاب نه د موږ ته زموږ د صوبې ته زموږ خاص کر ملکن ډویژن ته دا وړه آزاد کړی شي، ځکه چې غریب په خودکشیانو باندې مجبوره دی. او غریب ورځ په ورځ لاندې د طبقه چې دا غر کېږي، وړه پیدا کی، چینی پیدا کی، نور داسې مسایل دي د کور سل ستړي. او د غریب د وس چار نه خبره وتی ده. خو زمون خاص طور امیر مقام صاحب ته چې د دې خاورې بچی دی، د دې خاورې یو زمون یو نوموړی او ښه سیاستدان دی، موږ هغه ته درخواست کوو چې لکه د خدای لپاره د ملکن ډیویژن لپاره دا وړه آزاد کړی شي او موږ ته دا ریټونه فوراً کم کړی شي. بس اوټ خو په دې سوچ ورکړو چې یاره دا تیر شوی حکومت په دې حال تللی دی. موږ د دې سوچ کوو چې یاره راتلونکي حکومت په زموږ د بچو زموږ خاص کر د غریبي طبقې خیال وساتلی شي، د غریب سړي سره به منډه تړله ووالی شي. هغه خو ستاسو د مخه خبره ده حالات کم طرف ته گمبیر روان دي. بل زه دا درخواست کوم چې لکه د دې وړو خو سنګینه مسله ده چې د دې خو د دې پاټکو ماټکو دغه ختم شي کنه. دا یو پاکستان دی، یو زموږ د دې یو خاورې بچي یو، که هغه په پنجاب کې دی، که په سند کې دی، که په بلوچستان دی، که زموږ KPK دی. زموږ داسې شی دی چې هغه هغې طرف ته زموږ بجلي ده هغو پې مزې وکړې، هغو پې دغه وکړې، زموږ بچي د ولږي هلاک شو. نو دا وړه خو زموږ سنګینه مسله ده چې دا خو راله حل کړی شي که نه. سوات ته چې کوم اوړه راځي، زموږ KPK ته چې کوم اوړه راځي، ډېر زیات دلته خلکو ته مشکلات دي، تکلیف دي. اوړه نه میلاویږي، کوم دکان ته ځي هلته کې اوړه نه میلاویږي. لاول اوړه د زرو نه په بره اوس په 3500 روپۍ هم چاته اوړه نه میلاویږي. خلکو ته ډېر زیات تکلیف دي، مشکلات دي. خلک په لیڼونو کې ولاړ وي، وهلی شي، وټکولی شي. زموږ خاص کر انجینیر امیر مقام ته زموږ د طرفه دا درخواست دی د ټولو عوامو د طرفه چې یاره زموږ کوم دا اوړه چې د پنجاب نه راپرېږدي چې موږ ته دا اوړه را آزاد کړي. یاره جي د هغې خو موږ دا نشو ویلی چې دا خو سبزي ده، کله پکې ګټه وي، کله پکې تاوان وي، کله غسر وکړي، کله پیدا وکړي، کله نسخان وکړي. دا خو زموږ تارګېټ نشته چې یاره موږ ماښام له دونه وګټو. خو نه هغه رزق واده الله پاک کړ، دغه رزق راکوي، وږي نه یو پاتې شي. نور داسې سرمایه نشته چې موږ هغه جمع کړی چې یاره موږ له دغه وکړي. او د وړو خو دونه تکلیف دی چې نهایي تکلیف دی. په دې کې موږ زموږ چار نه کېږي چې موږ ځان له وړو واخلو 3000 روپۍ باندې، یا په 3200 یا په 3500 دغه باندې وړو موږ چېرته اخیستی شو. خو هسې الله پاک هغه روزي راکوي، هغه وخت هغه رزق دی خدای پاک راکوي. کوم شي له پیدا کړو، که بیمارۍ له پیدا کړو، که هسپتال له پیدا کړو، که یعنې داسې نور دغه له پیدا کړو، کوم شي وړو له غوړو له چینۍ له یاره که کپړې له پیدا کړو، څه شي له خو الله پاک هسې هغه دغه کوي. نور نه موږ حد داسې رسېدلی دی چې زموږ څه وس نه راځي. هېڅ چا هم زموږ تپوس نه دی کړی چې یاره د څنګه حل دی، د وړو ولې نشته، تاسو ته څه تکلیف دی. هېڅ چا تپوس نه دی کړی. هغه وخت کې تپوس وکړي چې کوم وخت دې وټون ته ودرېږي، هغه وخت کور له هم راشي موږ بیا زموږ ښه عزت کوي. لیکن چې کوم وخت موږ باندې تکلیف راشي نو یو تن دا نه وایي چې یاره د غریب ته تکلیف دی، موږ دې تپوس وکړو. ټول ورځ دا منډې وو، تړلې وو، او 600 روپۍ ورځ ده. په دې وړه والو که څه به پې والو، شتې هم نه اورې نه راپرېږدي هغه ځای نه اورې. نو موږ ته ډېر مشکلات دي. لکه په لین کې ولاړو، ګرځېدلي وو، وهلی شو پکې ده. او بل خبر دا چې ښه تکلیف ښه ډېر میلاو شوی دی. لکه موږ د وړه دې آزاد شي او بس دا دغه شي، دا غریبواله ده، غریب عوام دی، غریب علاقې دي چې دا وړه ارزان شي او آزاد شي دغه دې وطن ته.